بسم الله الرحمن الرحیم. وای چې دا عشق چې دی او اور دا یو بل سره مماثل دي. عشق تم خلق اور وای، دا عشق چې دی وای دا خو سم اور دی. نو دا عشق او دا اور معاملہ یو شانتی ده. ایک خانہ بخانہ ہے ایک سینہ بسینہ ہے، جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت. ایک خانہ بخانہ ہے ایک سینہ بسینہ ہے. کم خاصیت چې په اور کې دی آغا خاصیت په عشق کې دی. اور د یو ځای نه بل ځای ته لګي، یو کور باندې خدا ناخواسته اور ولګي، هغه اور مړ نشي نو بیا هغه نږدې کور ته اور لګي، بیا ورپسې نږدې کور ته لګي، نو داسې هغه اور خورېږي. کوم یو زړه کې چې د خدای هغه عشق راشي، د خدای هغه مینه پکې راشي، هغه زړه ته مخامخ شي یو کس، هغه عاشق د الله تعالی او عاشق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د شریعت مقدسه، هغه عاشق هغه د هغه عشق نه ډک زړه، هغه زړه ته چې کوم زړه چا مخامخ کو بل کس دی، هغه خپل زړه د دغه عاشق زړه ته ور مخامخ کو او ډېر وخت ور سره کېناستو او دا سلسله سموده جاري وساتله، نو د دغه عاشق د زړه هغه عشق به د دې سړي د زړه ته را منتقل شي. چې څنګه د یو کور نه اور بل کور ته لګېدو، نو داسې به د یو زړه نه د عشق د بل زړه ته را منتقل شي. او چې چا سره د چا ناست دی یو تعلق یې هغه رنګ په هغې خلکو کې بیا راځي. د زمیندار خلک چې دی به کتلي وي، یقینا مشاهدار وخت دی کوي چې کم فصل داسې تازه فصل بالکل شین فصل شنې ټانټې دي مثلا، نو په هغې کې د مولخان چې د هغې رنګ څنګه وي؟ تک شین رنګ وي. خو چې کله دغه ټانټې اوچې شي دا خړې شي، نو بیا په هغې کې چې کوم مولخان یې نو هغه هم خړي. که شین مولخ وي نو پوه شي چې دا به د بل پټي نه راغلی، که د دې خپل پټي مولخ وي نو هغه به خامخا بیا خړي، ځکه چې کوم پټی خړ دی نو د هغې هغه مولخ به خړي بیا، او چې کوم پټی شین دی نو د هغې هغه مولخ به شیني. رنګ چې دی نو هغه د هغه خپل پټي نه واغشت، کنی هغه پاڼې بره دي، د ښکته ژوند تېری په ځمکه باندې، خو کله کله هغه اونې ته هغه بوټي ته دې بره ورخیږي، د هغې هغه رنګ په ده باندې م راشي، د هغې په رنګ کې دې م رنګ شي. نو د خدای دوستانو سره ناست وکړه، مولخ د ټانټو رنګ په ځان باندې راولي او ته د ولي رنګ په ځان چړول نه غواړې. پکار دا دی چې د اولیاو هغه رنګ کې سړی رنګ شي، هغه رنګ په ځان کې راوستل پکار دي. دا د قرآن شریف هم رنګ دی، د خدای رنګ صبغة الله په دې اوله سپاره کې الله تعالی بیان کړي. صبغة الله د خدای رنګ، ومن احسن من الله صبغه، د خدای د رنګ نه بل ښه رنګ د چای. خدای داسې ذات دی چې هغه مونږ دا نشو ویلی چې هغه رنګدار دی، داسې رنګ دی او داسې دی او داسې دی. د جسمانیاتو نه الله تعالی پاک دی، خو خدایي رنګ دی ته وایي چې هر کار بیا سړی د خدای د رضا دپاره کوي، وایي دا د خدای په رنګ کې رنګ شوی دی. د خدایي رنګ دغه مطلبي